अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا شفيع له ولا بديل له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. دغه اختر د میاشتې 21 تاریخ دی. په دې میاشت کې د دین اسلام عظیم عبادت ادا شو چې په هغه کې د ټولو نه لوی عبادت د الله جل شانه د کور حج او د هغه ارکان او مناسک او د عام دنیا کې د مسلمانانو لپاره د قرباني حکم ولسمه ذل حج باندې دا احکامات ادا شو. د دې میاشتې په 13 تاریخ باندې دین اسلام یو ډېر لوی قرباني ورکړی ده. د اسلام او زمونږ د دین د ترقۍ لپاره او د دې باندې د خپل جان او مال د قربانولو یو مظاهره ا دې 13 تاریخ باندې مخه تراغلي د چې د اسلام دریم نمبر خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دا غیر شهادت واقعا په دغه تاریخ باندې مخه تراغلی ده. د دې دین د پاره او د دې د ترقې د پاره او د نفاذ د پاره او د دې د دفاع د پاره خلفای راشدین چې هغه ته خلفای اربعه ویل کیږي هغه کې درو خلفاو حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی کرم الله وجهه د دې درو خلفاو وینه توی شوی د وغیره شهادت مقام او مرتبه حاصله کړل. حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام دویم خلیفہ جلیل القدر صحابی د حضور علیه الصلاۃ والسلام سخر په مصلی باندې په مسجد نبوي کې د ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی د لاسا جام د شهادت چې کوم د عریس کړي او بیا حضرت عثمان رضی الله عنه د دې میاشتې په 13 تاریخ باندې د عبد الله ابن سبا يهودي منافق او داغه د ملګرو چاري بنیاد د رافضیت او د شیعت خره دا وی د حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل کور کې د قران د پاسه د شهادت د لوړ مقام حاصل کړی او بیا حضرت علی رضی الله عنه هم د شهادت دا مقام حاصل کړ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د اسلام لومړنی خلیفہ او 2 کال او 3 میاشتې حکومت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی دی او په دې کې 11 लाख مربع میل باندې هغه حکومت کړی. یو 10 لک مربع میل دا رقبه وا چې دا د اسلام د جنډې د لاندې داخله و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې. او دا څومره لوی علاقه ور دي اندازه د دین لګي چې زمونږ موجوده پاکستان او کم 3 لک مربع میل باندې مشتمل دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یو 10 لک مربع میل باندې حکومت وو. د دې مطلب دا شو چې د دې پاکستان عمره څلور ملکونه چې نور یو ځای شي نو په دې باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حکومت وو. او بیا چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفہ شو نو داغه په دور کې د فتوحات ډیر زیات شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دور نه بعد د عمر رضی الله عنه په دور کې د رقبه په ډبل شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو 10 لک مربع میل باندې او حضرت عمر رضی الله عنه په 22 لک مربع میل باندې حکمرانو او حضرت عثمان رضی الله عنه 44 لک مربع میل ته د اسلام حکومت او سرحدات رسول. یعنی د دې پاکستان عمره چې لسونه زیات ملکونه راځي شي په دومره ملکونو باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې د اسلام جنډه چې کوم د لهراوي دا او د الله د کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او قوانین بنافذو. زمونږ بلوچستان او د مکران علاقې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې فتح شوی. او دا دومره لوی سلطنت حضرت عثمان رضی الله عنه په ډېرو لویو قربانو باندې حاصل کړو. مسلسل جهادونو مسلسل قربانې د اسلام د دفاع لپاره جانی او مالی. دا عظیم شخصیت چې په تمام عالم کې د تیوسو خصوصیات حاصل دي چې هغه بل ځای حاصل لري. په ټول دنیا کې بل داسې یو کس نشته چې په هغه باندې پرله پسې د یو پیغمبر دوه لونه واده وي. حضرت عثمان رضی الله عنه ته ذوالنورین وایي او ذوالنورین مطلب دا چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دوه لونه مبارکي پرله پسې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې راغلي. د جنگ بدر په موقع باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صاحبزادی حضرت رقیہ رضی الله عنها چې کوم دا په نکاح کې او بیمار و نو حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان رضی الله عنه ته ته جنگ نه ځي د بدر میدان ته وته نوځي ته د خپل بیبي او زما د لور د دې تیمارداری بکې د بیمار ده او د دې د بیمارۍ نه علاج بکې او دې سره به نو حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر زیات خفه شو. وی فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفر او د اسلام لومړنۍ معرکه ده. د بدر په میدان کې اهل کفر په ټول راجمع کیږي مسلمانان په میدان ته وځي او داسې تاریخي او لومړنۍ معرکه باندې چې په دې میدان کې نه ما په دې جنگ کې نه ما په دې باندې د خپل خفګان اظهار وکړو. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ته زما په حکم باندې د میدان نه ورشتو کېږي او د خپل بیبي ته مرداري وکړي لیکن الله جل شانه به تاسو د بدر د شرکاو غوندي ثواب درکړي. د بدر په میدان کې چې کوم غازیان جنگيږي د اسلام د دفاع لپاره د خپل سر او د مال قرباني به ورکړي خپل ویني بتوي او په میدان کې به شجاعت او د بهادرۍ مثالونه قائمي. اگر چې ته په دې میدان کې نه او په مدینه منوره کې به د خپل بیبي د تیماردارۍ لپاره ایثاري ولیکن چونکه دا زما حکم دی دا زما لور ده تبه د هغې خدمت ته ایثارېږي الله پاک به د بدر د شرکاو ثواب درکوي. او بیا چې کله د بدر معرکه وشوه او مال غنیمت تقسیمېده نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عثمان رضی الله عنه حصه پکې دا چې کوم دی وکړه وی حضرت عثمان رضی الله عنه اگر چې موږ سره شریک نه دي خو لیکن هغه الله جل شانه په دې کې شریک حسابي هغه باقاعده په مال غنیمت کې حصہ وکړه. او بهرحال حضرت عثمان رضی الله عنه بدني او جسمانی طور باندې اگر چې په دې معرکه کې شریک نه و لیکن داغه مال په دې میدان کې موجود و داغه مالی قرباني پکې موجود وي. نو دا خصوصیت حضرت عثمان رضی الله عنه ته حاصل دی چې د حضرت آدم علیه السلام نه والا د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي دي او هغه له الله پاک لونه ورکړي دي او دا غي د غلونه مبارکي دا په کومو شخصیاتو باندې واده و دا غي په نکاح کې وي. یو کس هم پکې داسې رشتہ سوا د عثمان رضی الله عنه
چې پر لپسې ورته چې کوم د دوه د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا په نکاح کې راغلي. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې د بدر د میدان را واپس شو دغه وخت حضرت عثمان رضی الله عنه په جنت البقیع کې د حضرت رقیه رضی الله عنه په قبر باندې خاورې راوړي. هغه وفات شوی و، جنازه شوی او دغه وخت کې دفن په جنت البقیع کې شروع. سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته واپس شو خبر شو ډایرکټ جنت البقیع ته لاړو. چې ورسېدل حضرت رقیه رضی الله عنها چې کوم دي دغه په قبر باندې خاورې اچولې شوی او حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ولاړ دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام لاسونه مبارک اوچت کړل، حضرت رقیه رضی الله عنها ته دعاګانې وکړي او حضرت عثمان رضی الله عنه ته تسلی ورکړه. واپس راغلل. یو څو ورځې چې تیرې شوې حضرت عثمان رضی الله عنه راوغوښتو. سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې تشریف فرما دی. حضرت عثمان رضی الله عنه راغی ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ما پسې پیغام را لېږلی زه راغلم. ورته وی عثمان دا جبرئیل علیه السلام ما سره خوا کې ناست دی، دا الله پاک پیغام یې راوړی دی چې خپل دویمه لور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ما ته حکم دی د الله تر طرف نه چې دا حضرت عثمان ته په نکاح باندې ورکا. عثمان زما دویمه لور حضرت ام کلثوم زه ته په نکاح درکوم. نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته د دویمه لور د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نکاح باندې ملو شو. او بیا چې ام کلثوم رضی الله عنها وفات شوه حضور علیه الصلاۃ والسلام متوفر فرمایل عثمان که زما نور لونه وي نو ما به پر لپسې تعالی په نکاح درکولي. یو روایت کې دي که زما سل لونه وي او پر لپسې دا وفات کېدي د یوې نه بعد به بله ما تعالی په نکاح باندې درکول. دا حضرت عثمان رضی الله عنه فضیلت دی. دا حضرت عثمان رضی الله عنه د صدق او د امانت او د اسلام او د دیانت شهادت د پیغمبر په ژبه باندې